السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. عزتمندو مسلمانانو، د ډیر وخت نه د ملګرو دا یو اصرار او یو مطالبه وه چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې د عمرې او د حج مسنون طریقه هغه بیان شي په پښتو ژبه کې. نو ان شاء الله تعالی نن درس کې به د عمرې مسنون طریقه د قرآن او د حدیث د سلف صالحین په فهم باندې هغه بیانو. د عمرې ډیر زیات فضیلت ته حدیث کې راځي. د الله رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. عمره در بلې عمرې پورې دا د دې په منځ کې چې څومره وخت تېر شوي، دا څومره وخت او عرصه تېره شوي، دا د هغې د ګناهونو دپاره کفاره الله سبحانه وتعالی جوړوي. دا متفق علی روایت دی. بل حدیث کې راځي، ترمذي کې حدیث دی، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کې د الله رسول علیه الصلاة والسلام فرمایل: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. د حج او د عمرې په منځ کې متابعت راولئ چې یا اول عمره وکړه بیا حج وکړه، یا حج وکړه بیا عمره وکړه، ځکه چې دا حج او د عمرې په منځ کې یو بل پرله پسې یو بل سې حج او عمره کول دا د انسان غربت، فقر او ګناهونه داسې ریجوي لکه څنګه د اور بنای چې دا کله لوار خپل هغه د اوسپنې د ګرمولو دپاره او ویلي کولو دپاره هغه د بټۍ د اور د بټۍ هغه بنای ګرموي، چې څنګه هغه د اور هغه بنای د لوار د اور او د اوسپنې د ګرمولو دپاره هغه چې کوم بنای ګرموي چلی هغه د اوسپنې هغه زنګونه څنګه ختموي، دغسې د حج او د عمرې په منځ کې متابعت یو بل پسې حج او عمره کول دا د انسان فقر او ګناهونه هغه داسې ریجوي. عزتمندو مسلمانانو، عمره د راجح قول په مطابق په عمر کې یو ځل فرض ده. په هر مؤمن مسلمان مکلف باندې مستطاع چې هغه سره زادرای، خرچی او د بیت الله ته د تلو سورلي موجوده وي. دغه رنګې د ښځې دپاره محرم ضروري شرط دا ضروري دی چې یو زنانه دپاره د عمرې د فرضیت کې استطاع کې زادره او سورلي سره د محرم سره چې هغه سره پلار، زوی، رور، خاوند دا ورسره موجود دی، عمرې له وځي پای باندې په عمر کې یو ځل فرض ده. د عمرې مسنون طریقه دا ده چې کله یو معتمر، یو حاجي د عمرې اراده وکړي نو عمره د کال په ټولو میاشتو کې کیدی شي. صحیح راجح قول دا د امام قرطبي، امام طبري رحمه الله لیکلی دي چې والعمرة يحرم بها في جميع شهور السنه. د عمره د انسان د کال په ټولو میاشتو کې د هغې احرام تړلی شي او نیت او اراده کولی شي، عمره ادا کولی شي. نو چې کله انسان د عمرې اراده وکړه او د کور نه را روان شو، که چېرته هغه په لاره باندې ځي، بري سفر دی، په سورلای کې په ګاډي کې ځي، نو چې کله میقات له راورسي، میقات مکاني، میقات 5 قسمه میقات دي، 5 ځایونه دي د میقات. د عمرې د احرام د تړلو ځای میقات هغه څه ته ویل کېږي چې عمرې احرام د کوم ځای نه تړل کېږي. حدیث کې راځي د الله رسول علیه الصلاة والسلام صحابو ته وی، عبدالله ابن عباس فرمای د الله رسول وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم لأهل المدینة الحلیفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. عبدالله ابن عباس فرمایي چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام د عمرې او د حج اراده کوونکي سړي دپاره میقات مکانی د احرام د تړلو ځای
هغه مقرر کړی د مدینې والو دپاره ذوالحلیفه. ذوالحلیفه دا یو ځای دی چې د مدینې 12 کیلومتر په فاصله باندې دا راځي. نن سبا هغې ته ابار علي ویل کېږي. ابار علي په نوم باندې هغه مشهور دی او د مدینې په 12 کیلومتر باندې. او د مکې نه ذوالحلیفه دا تقریبا دا د مکې نه دا 420 کیلومتر دا لرې دی. د ذوالحلیفه د ابار علي او د مکې ترمنځه پورې کیلومتر مسافه هغه 420 کیلومتر راځي. د مدینې والو دپاره میقات هغه چې کوم دی هغه ذوالحلیفه دی. ولأهل الشام الجحفه او د اهل شام دپاره شام والو خلکو دپاره چې کوم د شام طرف نه عمرې یا حج اراده کوي هغې راځي نو د هغې دپاره د احرام د تړلو ځای هغه جحفه دی. جحفه دا د شام میقات دی چې د مکې نه دا 180 کیلومتره په فاصله کې دا واقع دی. د مکې نه 186 کیلومتر په فاصله باندې دا لرې دی او دا د مملکه سعودیه شمالي طرف ته واقع دی. شامیان په دغه طرف باندې راځي. دا د هغې دغه د شمال افریقي والا دا خلک هم په دغه علاقه باندې راځي جحفه باندې او د دغه ځای نه هغوی خپل احرام تړي. ولأهل النجد قرن المنازل او د نجدیانو دپاره د الله رسول علیه الصلاة والسلام میقات مقرر کړی قرن المنازل. قرن المنازل دا د نجدیانو میقات دی چې نن سبا السیل الکبیر په نوم باندې دا مشهور دی او دا د مکې نه 88 کیلومتر په فاصله باندې مسافه باندې دا واقع دی او دا د ټول نه نږدې قرن المنازل دا د ټول نه نږدې میقات دی مکې طرف ته. د مکې نه د بیت الله نه ټول نه نږدې میقات د مسافې په لحاظ باندې هغه قرن المنازل چې سیل الکبیر باندې دا واقع دی. دغه رنګې د الله رسول د اهل یمن دپاره د یمنیانو دپاره میقات مقرر کړی د احرام د تړلو ځای یلملم مقرر کړی. یلملم دا د یمنیانو میقات دی چې نن سبا په دې وخت کې یلملم ته سعدیه ویل کېږي او دا د مکې نه 120 کیلومتر په فاصله باندې دا واقع دی او د مکې او د یلملم په منځ کې 120 کیلومتره فاصله ده. نو دا د الله رسول علیه الصلاة والسلام په دې حدیث کې چې کوم بیان کړل د مسلم په دې حدیث کې دا ځایونه میقاتونه د احرام تړلو بیان کړي. بل حدیث کې راځي د الله رسول ابو الزبیر هغه وایي چې ما د جابر بن عبدالله نه اورېدلي چې هغه وایي چې یسأل عن المحل چې د الله رسول نه د میقات د احرام د تړلو ځای متعلق چا تپوس کوم. د الله رسول ورته ووایي چې محل اهل العراق د عراقیانو د احرام د تړلو ځای هغه ذات عرق. نو په دې مسلم په دې حدیث کې یو بل میقات دی چې هغې ته ذات العرق عراقیان د عراق طرف نه چې کوم خلک راځي د عمرې او د حج ارادې دپاره نو هغوی به د ذات العرق نه هغوی احرام تړي. دا نن سبا د ذات العرق دا میقات چې کوم دی د احرام تړلو ځای دا چې کوم دی داسې شاړ پاتې شوی دی په دې باندې داسې آبادي نشته. د دې خوا کې یو علاقه ده دا د مکې نه 100 کیلومتر په فاصله باندې واقع دی. د دې د الله رسول وی هن لهن ولمن اتی علیهن دا 15 میقاتونه 15 د الله رسول چې کوم د احرام د تړلو ځای بیان کړل دا وایي د دغې خلکو دپاره دی چې د مدینې والو لپاره ذوالحلیفه د شام والو لپاره جحفه د اهل نجد دپاره قرن المنازل او د اهل یمن دپاره یلملم او د عراقیانو دپاره ذات العرق. نو هن لهن ولمن اتی علیهن دا میقاتونه د دغې خلکو دي او چې کم خلک په دغه لاره باندې راځي دا د هغوی دپاره هم دي. لمن اراد الحج والعمره د کم سړي چې د حج او د عمرې اراده یي. واهل مکه من حیث من مکه او مکې والا خلک هغوی چې د کم ځای کې اوسېږي د خپل کور هغوی د حج دپاره به هغوی د هغه ځای نه احرام تړي او د عمرې دپاره هغوی به حل ته وځي ادنى الحل نه به هغوی خپل احرام تړي. نو دا د چې کله یو سړی اراده د حج یا د عمرې وکړي د هغه دپاره د احرام تړلو ځای هغه دغه ځایونه چې دغه میقات ته کله راورسي نو هلته کې به غسل وکړي. د هغه دپاره دا مسنون عمل دی چې کله سړی یو کس د احرام د تړلو اراده وکړي نو چې هغه مسنون غسل وکړي استنجا وکړي یو 10 قدم وکړي بیا د هغې نه بعد مسنون غسل وکړي او په جسم باندې د هغې نه بعد بیا په جسم باندې خوشبو لګوي په دې ویښتو کې خوشبو لګوي په جسم باندې خوشبو لګوي. دا د الله رسول علیه الصلاة والسلام نه ثابت دی. زید بن ثابت وایي چې النبي صلی الله علیه وسلم تجرد لاحلاله واغتسل. د الله رسول علیه الصلاة والسلام چې کله د احرام د لباس د تړلو اراده وکړو نو خپل هغه کپړې وباسلې چې کوم عام لباس و هغه یوباسلې واغتسل غسل وکړه. جامع ترمذي روایت دی. نو غسل دا یو مسنون عمل دی. بیا که زنانې که نارینه هغه دپاره دا مسنون دی مستحب عمل دی چې هغه د احرام د لباس د تړلو ځان د محرم کول نه مخکې هغه غسل وکړي په جسم باندې خوشبو ولګوي.
حدیث کې راځي عائشه رضی الله عنها فرمایي چې كنت اطيب رسول لاحرامه قبل ان يحرم. نو محمد رسول الله د احرام د لباس د چول نه مخکې داغه په جسم باندې خوشبو لګوله او داغه په دې وختو کې موږ به خوشبو لګوله. نو چې کم سړی د احرام د عمرې اراده او احرام میقات لکله راورسېدو نو هغه ځای کې به ول مستون دا د هغه لپاره چې غسل وکړي، بیا خپل په جسم باندې خوشبو لګوي، په دې وختو خوشبو لګوي. او مستون دا دی چې کله د احرام لباس اچوي نو د فرض مزد نه بعد واچوي، د فرض مزد نه بعد هغه احرام هغه لباس واچوي او ځان محرم تلبیه شروع کړي، نیت د احرام وکړي. کم خلک چې وایي چې یاره د احرام لپاره هغه تحیة الاحرام چې 2 رکعته د احرام مونځ کوي نو دا یو بدعت دی، د ځان نه عمل دی. د الله د رسول علیه الصلاة والسلام د احرام لپاره هیڅ قسم د مونځ ثبوت نشته. په یو صحیح حدیث کې ندی راغلی چې یاره د الله رسول علیه الصلاة والسلام د احرام د لباس اچولو نه مخکې 2 رکعته نفل وکړل بیا احرام واچو. نه، د الله رسول علیه الصلاة والسلام چې کله میقات لرالی غسل به یې کو، په جسم به خوشبو لګوله، بیا به که د فرض مونځ ټایم نو فرض مونځ به یې کو، د هغې نه بعد به احرام واچو. نو احرام دپاره خاصه مونځ نشته. چې کله خوشبو احرام لباس هغه واچوي نو د احرام لباس کې 2 خبرې دي چې د احرام لباس هغه د 2 کفرونه هغه مرکبي، یو ازار یو ردا. نارینه په حق کې هغه ده چې یو صادر او یو لنګ تیبند چې ورته ویل کېږي ازار. نارینه به 2 سپینې کپړې راوالي، یو صادر او یو لنګ. زنانه به خپل د کورنۍ لباس چې هغې کوم اچولی د دې لپاره مستحب عمل دا دی چې هغه سپینې کپړې، نور هغه که هر قسم کپړو کې هغه احرام او ځان محرم کول غواړي، د احرام نیت کول غواړي نو هغه د احرام لباس د هغې جوړېدی شي، که هغه تورې که سپینې که سورې، خو مسنون عمل مستحب د هغې دپاره دا دی چې هغه سپینې کپړې واچوي. نارینه به 2 سپین صادرونه راوالي، یو صادر او یو لنګ. د لنګ نه به هغې د هغې یو صادر نه به هغې خپل لنګ ووایي او بل صادر نه به هغه خپل له سینې نه چاپېره کړي. چې کله دا عمل یې وکړو نو دا خو د هغه سړي دپاره چې کم سړی په سفر دغه په ګاډي بای روډ دغه د احرام اراده وه او د عمرې یا د حج اراده وه. کم ملګري چې د حج په لاره باندې هغوی عمرې یا د حج اداګۍ له ځي نو هغه به د کور نه غسل وکړي، مسنون غسل به وکړي، نوکونه به کټ کړي، د جسم نه زاید ویښته به کټ کړي، صفایي به خپله وکړي او خپل په جسم به خوشبو لګوي او عام لباس به واچوي. که یو انسان یو مسلمان د کور نه د احرام لباس واچو په دې کې هېڅ قباحت نشته. د صحابو نه د دې آثار موجود دي چې عبدالله ابن عمر هغه د شام نه د احرام لباس اچولی دی، هلته هغه احرام هغه کپړې اچولي، ځان یې محرم کړی دی او مکې ته حج او عمرې دپاره راغلی دی. نو که یو سړي په کور کې واچو یا په خپل ملک په ایرپورټ کې لکه اسلام آباد پاکستانیان اسلام آباد کې واچي یا پېښور کې واچي د احرام لباس واچي نو دې کې هېڅ قباحت نشته. نو چې کم خلک د جاس په لاره باندې ځي نو هغوی به په کور کې غسل وکړي، په جسم به خوشبو لګوي، خپل نوکونه به کټ کړي، زاید ویښته به کټ کړي، ویښته به سم راسم کړي او نیت دا به وکړي. بیا چې کله جاس ته وخیږي نو د جاس کې چې کله میقات راځي د میقات نه مخکې په جاس کې کپتان هغه اواز کوي چې یاره میقات رانږدې شوی یلملم د حاجیانو معتمرینو دپاره یو اعلان دی چې میقات رانږدېدو کې دومره وخت بعد به موږ میقات ته ورسو. نو چې کله اعلان وشي د هغې ټایم نه به حاجي خپل احرام هغه لباس لنګ به ووایي او کمیس به ځان نه چاپېره کړي، دغه زنانه به خپل په اغوستې کپړو کې هغه به نیت د احرام وکړي چې هغه به ووایي د حج تمتع دپاره چې کم سړي د حج د تمتع اراده یا صرف د عمرې نو هغه به ووایي لبیک عمره، یا الله زه تاته د احرام نیت به وکړي چې یا الله زه تاته په عمرې په اداګۍ سره حاضر شلمه. لبیک عمره. چې کله میقات له راورسېدې غسل یې وکړو، دغه رنګې خوشبو دې ولګوله، د احرام لباس دې واچو، بیا به د احرام نیت وکړي او نیت یې دا دی چې په ژبه باندې به وایي لبیک عمره یا اللهم لبیک عمره، یا الله زه تاته په عمرې په اداګۍ سره یا الله زه تاته حاضر شوی یم. نو دا نیت به وکړي. چې کله دا خبره وکړي نو یو محرم سړی چې کله نیت د احرام یې وکړو او احرام لباس یې واچو د هغې نه بعد به هغې تلبیه شروع کړي. تلبیه 3 نمبر به یو حاجي یو معتمر هغه به تلبیه شروع کړي. خو یو څو خبرې یادې ساتئ هغه ده که یو سړي احرام لباس اچولی نو د هغه دپاره دا خبره ده چې د جسم باندې داسې یو لباس نه وي چې هغې باندې ګینده شوي، په جسم باندې ټوکړې ټوکړې لکه کمیس، پرتوب یا بنین
یا چې کوم دی پجامه جسم باندې داسې کپړه نه وي د جسم نه بهر هغه کپړه لري کړي چې هغه ګنډلې شوي یا چې کوم دی هغه په جسم باندې ټوکلي ټوکلي تقسیم شوي لکه دا نستوڼی کمیس ولن داسې یو نستوڼی یو دا لمن شله او یو شاته شله نو داسې لباس چې هغه په جسم باندې داسې کپړه داسې لباس نه چې هغه المخیط هغې کې ګنده شوي یا هغه په جسم باندې ټوکلي شوي دغه رنګې یو احرام دپاره دا ضروري دی چې نوې کپړې بالي چې هر څنګه څه کپړې که نوي که زړي خو چې یې صفا سوترئ په هغې کې هغه احرام وکړي دغه رنګې یو محرم سړی د احرام لباس چې کله واچوي نو هغه په لاس باندې ګړی یا ګوتمۍ یا د زنانو په لاسو کې بنګړي دې کې هېڅ قباحت نشته یا په نظر دپاره هغه چشمې لګولي دي دې کې هېڅ قباحت نشته یا کمزورې د غوږ سماع اعلی سماع دا کمزورې ده سماع طاقت کمزورې شوی دی کوڼ شوی دی او هغه د غوږ د اواز دپاره اعلی سماع هغه سماعت استعمالوي نو دې کې هېڅ قباحت نشته دا د احرام په پابندو کې نه دی هغه کولی شي چې کله د احرام لباس یې واچو او د احرام نیت یې وکړو د محرم کېدو نیت یې وکړو د هغې نه بعد به تلبیه شروع کړي تلبیه به داسې وایي حدیث کې راځي عبدالله ابن عمر وایي چې د الله رسول علیه صلات وسلام کله احرام واچو نو تلبیه شروع کړه او تلبیه الفاظ دا چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک دا د صحیح بخاری او د مسلم روایت دی نو د احرام نه بعد به تلبیه شروع کړي نارینه دپاره دا یو مستحب عمل دی چې هغه به په تیز اواز باندې تلبیه وایي او زنانه دپاره دا حکم دی چې هغه کله تلبیه وایي نو دومره اندازه کې به وایي چې صرف د هغې خوا کې ملګری یا خواته کس خاوند یا بله زنانه صرف بله ښځې بل کسې واري ډېر په تیز اواز به زنانه تلبیه نه وایي په مدم اواز باندې چې کم از کم خوا کې یو کس واري دې نه سوا په تیز اواز به زنانه تلبیه نه وایي دغه رنګې د تلبیه نه بعد دا تلبیه به د میقات نه شروع کړي را روان وي که بلا روان یو انسان ستړی شو یا ژبه یې وچشله او تلبیه لږ بس کړه دې کې هېڅ قباحت نشته خو مسلسل به تلبیه وایي چې څومره د په استطاعت کې تلبیه به وایي بیا به لږ دم وکړي بیا به شروع کړي تلبیه به هغه جاري ساتي په تلبیه په دې دغه کې به هغه داسې رواني چې کله مکې ته راورسي نو د مسلم او د بخاري حدیث دی چې د الله رسول علیه صلات وسلام کله مکې ته رالی نو ټول لومړنی د الله رسول علیه صلات وسلام غسل وکړو نو که یو سړي مکې ته راورسېدو غسل ته یې زړه کېږي غسل کول غواړي نو بلکل کولی شي دې کې هېڅ قباحت نشته دا یو مسنون او مستحب عمل دی د الله رسول علیه صلات وسلام مکې ته په راتلو باندې چې کله راورسېدو نو ټول لومړنی د الله رسول علیه صلات وسلام غسل وکړو او د هغې نه بعد د الله رسول علیه صلات وسلام بیت الله ته روان شو د غسل کولو نه بعد چې کله یو انسان مکې ته دننه کېږي نو تلبیه به هغه جاري ساتلي تلبیه به هغه نه بندوي چې کله مکې ته راورسي نو هغه به خپل اودس چې غسل کړي او په اودس کې چې کله مسجد حرام ته رادننه کېږي نو خپله ښایخ به دننه کړي او دعا به ووایي او د دعا الفاظ داري چې بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم دا دعا چې کله مسجد حرام ته دننه کېږي نو ښایخ به دننه کړي او دا دعا به ووایي او دا دعا الفاظ دا امام البانی رحمه الله ابن سنی دا روایت را نقل کړی دی امام البانی ته صحیح ویلی دغه رنګې صحیح الجامع مسلم کې دا حدیث دی ابو داود کې دا حدیث دی د دعا د الفاظ د حدیث په ابن سنی را نقل کړی دی ابو داود را نقل کړی دغه مسلم را کې امام البانی رحمه الله دی حدیث ته دی روایت ته صحیح او حسن ویلی دی چې کله یو سړی مکې ته راورسېدو او بیت الله ته رادننه شو او د مسجد حرام دعا یې وویله مسجد حرام ته بدن کېدو باندې هغه دعا وویله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم دا دعا وی مسجد حرام ته بدن نشي چې کله دن نشي د مسجد حرام دپاره تحیة المسجد حکم هغه طواف دی چې مسجد حرام ته کله هم دن نشلي نو مسجد حرام په حق کې تحیة المسجد د بهر سړي دپاره بهرایي سړي دپاره هغه طواف دی خاص کر لومبي چکر کې چې کله مسجد حرام ته دننه شي نو ټول لومړنی کار چې هغه شروع کوي هغې ته طواف ویل کېږي طواف قدوم دې کې شرط دا دی چې حاجي یا معتمر هغه په اودس کې د اودس په حالت کې به طواف کوي ټول لومړنی به حاجي راشي حدیث کې راځي د الله رسول علیه الصلاة والسلام بارک عائشة فرمایي اول شیء بدأ به حين قدم مکة انه توضأ ثم طاف بالبيت بخاری مسلم حدیث دی د الله رسول چې کله مسجد حرام ته ران ټول لومړنی کار د الله رسول اودس چلام وکړو
بیا د هغې نه بعد د بیت الله طواف شروع کو. د طواف د شروع کولو طریقه دا ده چې حجر اسود ته به راشي. حجر اسود له کله راشي نو که موقع حجر اسود به چپ کي، د هغې د حجر اسود استلام به وکړي او چپ به یې کړي، لاس به پرې ووي او چپ به یې کړي. که موقع نه وي د چپ کولو موقع نه وي نو استلام به یې وکړي، لاس به چپ کړي. که د دې موقع هم نه وي نو اشاره به وکړي خو لاس به بیا نه چپ کوي. بیا به یو دعا وکړي چې کله طواف شروع کوي نو د الله رسول علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې هغه به د طواف شروع کولو دپاره ټول لومړنی کار هغه دا کو. د حجر اسود په چپ کولو ټایم کې هغه به یو دعا وي د طواف شروع کولو دپاره. حجر اسود تقبیل او استلام به یې وکړو که موقع به وه، او که رش به و موقع به نه وه نو صرف استلام به یې وکړو، لاس به یې چپ کړو. که هغه به نه وه اشاره به یې وکړه، لاس به یې نه چپ کو او به یې بسم الله والله اکبر. نو چې طواف شروع کوي حجر اسود له به راشي او هغه به چپ کړي، د استلام به وکړي او لاس به چپ کړي. که د استلام او د چپ کولو موقع نه اشاره به وکړي او به وایي چې بسم الله والله اکبر. بیا به دا دعا ووایي اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دا طبراني حدیث دی د الله رسول علیه الصلاة والسلام یو مسنون عمل دی چې انسان کله طواف شروع کوي نو حجر اسود د تقبیل او استلام او د اشارې نه بعد بسم الله والله اکبر اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد. دا دعا به وایي. بیا به چې کله طواف شروع کوي نو بیت الله چې د هغه ګس لاس ته راشي، خپل په ګس طرف په ودرېږي، په ګس طرف ته د حجر اسود چې د هغه ګس لاس ته راشي، بیت الله دیوال د هغه ګس لاس ته راشي. د حجر اسود نه به چکر شروع کړي، روان به شي. و چکرې به هغه د بیت الله وایي. لومبي دریو چکرو کې به هغه رمل کوي. او چې کله طواف شروع کوي نو طواف دپاره مسنون، طواف قدوم دپاره مسنون عمل دا دی چې الاطباع. اطباع دې ته ویل کېږي چې یو محرم، یو حاجي، یو عمره کوونکی سړی د خپل دا صادر چې په اوږه کمه چولي دا به راولي، دا د صادر یو طرف په ګیسه اوږې د پاسه راولي او بل طرف د صادر بله پیسکه هغه به د ښی اوږې د لاندې نه راولي، د ترخ سره به راولي او په دې ګیسه اوږه باندې به واچوي. دې ته استباع ویل کېږي. طواف قدوم کې مسنون عمل دا دی چې حاجي او معتمر هغه د طواف په حالت کې طواف قدوم کې هغه استباع وکړي، خپله ښی اوږه ښکاره کړي، ګیسه اوږه پټه کړي، صادر په ګیسه اوږه راواچوي او د ښی اوږې د نه ترخ ته لاندې راولي او په دې ګیسه اوږه باندې هغه بل پیس کې وله واچوي. دغرنګې د طواف د بیت الله د عمرې دپاره اووه چکرې دي. د لومړني دریو چکرو کې د الله رسول علیه الصلاة والسلام هغه رمل به کوو. رمل ویل کېږي پهلوني چال ته، چې لومړني دریو چکر کې د الله رسول علیه الصلاة والسلام داسې ګرځېدو لکه پهلوانان چې څنګه ګرځي شي، نه منډه او نه رو، نه عام قدم باندې نه لږ تیز، برابر غونډه کې چې پهلوانانو هغه چلن به شروع کړي په هغه طریقه به هغه ګرځي. حدیث کې راځي د الله رسول علیه الصلاة والسلام دا رمل وی رمل نبی صلی من الحجر الى الحجر. رمل د حجر اسود نه د الله رسول شروع کو په لومړني چکر د بیت د طواف کې د حجر اسود نه به شروع کو، په حجر اسود به ختم کو. بیا په دویم چکر کې د حجر اسود نه به شروع کو، په حجر اسود به ختم کو. په دریم چکر کې د حجر اسود نه به شروع کو، په حجر اسود به ختم کو. چې کله درې چکرې د بیت الله وشي په طواف قدوم کې بیا به رمل نه کوي، بیا به عام چال باندې د بیت الله طواف شروع کوي. د حجر اسود له به راځي چې کله راورسي بسم الله الله اکبر، که موقع نو چپ پیږي، که موقع نه استلام به وکړي، کني اشاره به وکړي بسم الله الله اکبر، دا به شروع کړي. دغه رنګې حاجي چې کله د بیت الله طواف کوي او دا چکرې وی نو په دې طواف په دې چکرو کې مسنون عمل هغه دا دی چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام د حجر اسود نه به چکر د طواف شروع کو روان به چې کله رکن یمانی له برابر د حجر اسود نه مخکې چې کم د بیت الله هغه کناره ده، هغه ګوټ دی د دیوال او د کمرې هغه کومه کناره چې ده هغې ته ویل کېږي رکن یمانی. هغه ځله به چې کله د الله رسول علیه الصلاة والسلام د رکن یمانی د بیت الله د یمن طرف ته چې کم هغه چنه وه او هغه کومه کناره وه نو د هغې استعلام به کوو. هلته نن سبا یو شنه ګټه لګېدله رکن یماني دپاره د پهچان دپاره سعودي حکومت هلته یو شنه ګټه لګوله چې د هغې پته ولګي چې دا رکن یماني دی. د الله رسول به چې کله د حجر اسود د کونې نه مخکې دا کومه کونه به چې راتللی رکن یماني ده نو هلته د رکن یماني استعلام به د الله رسول کو، استعلام به کو او د الله رسول علیه الصلاة والسلام به الله اکبر وي.
صرف د استلام نه خاص ذکر راغلی، صرف استلام د رکن یمانی راغلی. که موقع نه نو رکن یمانی ته اشاره کول دا ثابت نه دي. بعضې حجاج او بعضې معتمرین چې کله په رکن یمانی راځي نو هلته اشاره وکړي، دا د الله رسول نه ثابت نه دي. نو چې کله د بیت الله د طواف کوي، د حجر اسود نه به شروع کړي، په حجر اسود به ختم کړي، لومبي دریو چکرو کې به رمل کوي او طواف په وواړو چکلو کې چې د یو حاجي د یو معتمر دا ښایي اوږه سامړه او ګیسه اوږه پټوي، چې څادر یو پیس کې په ګیسه اوږې د پاسه اچولي او بله پیس کا هغه د ښایي اوږې د لاندې په ترخ کې راوستي او په دې ګیسه اوږه باندې اچولي. نو چې کله اووه چکرې پوره شي، د الله د رسول علیه الصلاة والسلام نه د طواف په دې چکرونو کې خاص دعا چې د لومبي چکر دپاره دا دعا ده، یا د بل چکر دپاره دویم دپاره دا ده، دریم دپاره د الله رسول نه دې هېڅ ثبوت نشته. بعضې حاجیان او معتمرین دا یو غلطي کوي، دا یو بدعت دی چې د هر طواف دپاره هغه یو دعا جوړه کړې، د رسول په لومبي طواف کې دا کو، په دویم طواف کې به دا دعا ویله، دا د ځان نه خبرې دي، د الله رسول نه د دې هېڅ ثبوت نشته. د الله رسول چې کله رکن یمانی له راغلی نو د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې به د الله رسول علیه الصلاة والسلام یو دعا ویله، هغه ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. چې کله به رکن یمانی له راورسېدل دعا به شروع کړه، حجر اسود په منځ کې د دې په منځ کې به د الله رسول الله دعا ویله. نور په عام د طواف په چکرو کې دعاګانې انسان عامې دعاګانې ځان له غواړي، د قرآن تلاوت وکړي، خو د طواف دا د اودس په حالت کې دا شرط دی چې کله د بیت الله و چکرې وشي، د هغې نه بعد به حاجي هغه راشي مقام ابراهیم شاته 2 رکعته نفل لمونځ به وکړي. چې مقام ابراهیم د یو عمره کوونکي، د یو حاجي او د یو معتمر په منځ کې راشي، د بیت الله او د حاجي په منځ کې مقام ابراهیم راشي، 2 رکعته نفل لمونځ به کوي. په لومبي رکعت کې به سوره کافرون قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا سورت ته وایي، او په دویم رکعت کې د دې نه په دویم رکعت کې سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد د دې تلاوت وکړي. نو چې کله د دې د مقام ابراهیم شاته به یو حاجي یو معتمر 2 رکعته نفل کوي، په لومبي رکعت کې به سوره کافرون وایي، په دویم رکعت کې به سوره اخلاص وایي، چې دا مقام ابراهیم د حاجي او د بیت الله په منځ کې راشي، د هغې شاته به ودرېږي. که شاته مو کوي خو هلته به ودرېږي، که لږ نور به وروستو لاړ شي، که لږ نور څومره وروستو لاړ شي، خو چې مقام ابراهیم ستا او د بیت الله منځ کې راشي، اخوا دې خوا به ترې نه ځي. بله یوه خبره هغه ده چې کله 2 رکعته لمونځ وکړي نو حاجي دپاره مسنون عمل دا دی چې هغه واپس لاړ شي حجر اسود تقبیل او استلام وکړي. د الله رسول مسلم کې حدیث دی، جابر رضی الله عنه فرمایي چې ثم رجع الى الركن فاستلمه. د الله رسول علیه الصلاة والسلام د مقام ابراهیم شاته چې کله د مونځ نه فارغ شو 2 رکعته نفلونه، نو بیا د بیت الله حجر اسود له لړې او د حجر اسود استلام یې وکړو، د حجر اسود استلام یې وکړو. یو حاجي یو معتمر ته موقعي او اساني استلام کولی شي ودرېږي، کني دا فرض یا واجب نه دی، یو مستحب عمل دی که انسان وکړو، دا خبره ده. چې کله د حجر اسود استلام یې وکړو، د هغې نه بعد به راشي د الله رسول علیه الصلاة والسلام چې کله د بیت الله د طواف او د مقام ابراهیم شاته د مونځ کولو نه فارغه شو، نو وایي زمزم کوي له لړۍ او زمزم کوي کې اوبه وڅښلې. جابر رضی الله فرمایي ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. د الله رسول د زمزم اوبه هم وڅښلې او بیا په دې سر باندې هغه وام شولې. نو حاجي دپاره مستحب مسنون عمل دا دی چې کله د مقام ابراهیم سره د مونځ نه فارغه شي، بیا لاړ شي زمزم کوي ته، هلته اوبه ښه په مړه باندې وڅښي او د الله نه دعاګانې هم وغواړي. حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي ماء زمزم لما شرب له. زمزم اوبه چې چا په څه نیت وڅښلې الله به ول هغه کافي کړي. بل حدیث کې راځي ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. د زمزم اوبه دا د خوراک نه خوراک دی. د زمزم د اوبو کې الله دا خاصیت اچولی چې دا د اوبو کاروم کوي او د خوراک کاروم کوي، او وشفاء سقم د بیمارۍ دپاره الله دې کې شفا هم ایښې ده. نو زمزم اوبه اغسکل پکار دی. او د الله رسول یو بل عمل دا مسنون چې د زمزم نه اوبه به په سر باندې واچوي، که یو حاجي ګرمي ورله شوې په سر باندې زمزم اوبه واچوي، دا یو مسنون مستحب عمل دی. بیا به د الله رسول علیه الصلاة والسلام د صفا مروه هغې طرف ته به روان شو. صفا مروه دا بیت الله ته مخامخ یو برنډه ده چې نن سبا دا یو 2 غرونه یو 2 ډیرې وي چې ام هاجره علیه الصلاة والسلام د اسماعیل علیه الصلاة والسلام مور د ابراهیم علیه الصلاة والسلام بیبي چې کومه وه، هغې د دې صفا مروه د 2 ډیرو په منځ کې چې کله ابراهیم علیه السلام هغې دغسې په شاړ بیابان میدان کې پرېښودل او اسماعیل وړي کې ماشوم او پای ختم شول، اوبه ختمې شلې او هغې د تندې نه هلاک کېدو مړې کېدو، نو مور یې د اوبو په تلاش کې کله د صفا ډیرې ته به وخته، منډه به یې راواسته، کله به د مروه ډیرې ته وخته.
نو صفا مروه په منځ کې سعی منډول دا یو فرض دی. د الله رسول علیه السلام صحابو ته وی اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. وی مسلمانانو تاسو د صفا مروه په منځ کې سعی دا منډه ووي ځکه الله په تاسو باندې دا فرض کړی. دا صحیح مسلم روایت مسند احمد روایت ده چې د صفا پر مروه منځ کې دا سعی دا فرض ده. نو صفا مروه هغه برانډې ته براشي او د صفا مروه و چکرې دي و د صفا نه به شروع کوي په مروه به ختمه ستا چکر به هغه په مروه باندې وم چکر به ستا په مروه باندې ختم شي. د بعضې حجاجو دا یو غلطي ده چې هغوی چکر یو چکر دي ته وایي چې د صفا له ورشه مروه ته او د مروه نه واپس صفا ته دا یو چکر نه دا دوه چکر دي. د صفا نه مروه ته یو چکر د مروه نه صفا ته دا دویم چکر بیا د صفا نه مروه ته دریم د مروه نه صفا ته څلورم. نو داسې ستا وم چکر هغه په صفا باندې ختم شي. د الله رسول علیه الصلاة والسلام به چې کله صفا هغې ډیری له رالی نو چې ورته نږدې به شو نو وی به یې وي چې ابدا بما بدا الله به. زه په هغه شیز باندې شروع کوم د هغې ځای نه زه خپل سعی شروع کوم چې کم باندې الله شروع کړی ده. او بیا به دا آیت وی ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. دا آیت په محمد الله رب العالمین قرآن مجید کې کوم ځای نه شروع کړله؟ د صفا نه. ان الصفا والمروة د الله رسول وایي زه هم د هغه ځای نه شروع کوم چې کوم ځای ما رب شروع کړله. نو الله رب العالمین کوم ځای نه صفا نه شروع کړه په مروه یې ختمه کړ. لومبۍ به صفا لړی بیا مروه لړی. نو ټول لومبۍ به ابدا بما بدا الله به بیا به دا دعا وي ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح. دا دعا به د الله رسول وي. چې کله به صفا لراله نو بیت الله ته به مخامخ ودرېدو. بیت الله صفا دی غر ته او نن سبا په دې وخت کې صفا هغې برنډې له به کله رالی کم د صفا چې کومه برنډه ده هغه ځای له به رالی د الله رسول به بیت الله ته مخ کو او د الله وحدانیت به بیان کو چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. د الله د وحدانیت د الله د لویوالي بړایانې به بیان د الله تعریفونه د الله حمدونه به بیانول. د الله رسول علیه الصلاة والسلام نه دا دعا ثابت ده چې کله صفا غر ته برالی بیت الله ته به مخ کو لاس به اوچت کو لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. دا دعا به د الله رسول علیه الصلاة والسلام وي او بیا به د صفا نه مروه طرف ته روان شو. داسې را روان به شو نو چې کله میدان له برالی نن سبا هلته برنډو کې هغوی شنې لکیرې راښکلي پاسه شنه راډونه لګېدلي چې حاجي ته پته ولګي یو عمرې کوونکي هلته پته چې دا هغه د صفا د ډیری نه لاندې هغه میدان شروع شو. تر بلې شنې کرښې پورې به د الله رسول علیه الصلاة والسلام منډه شروع کړه. یو شنه لکیره پټای بره راډونه لګېدلي صفا په برنډه کې چې هلته به کرای د هغې لکیرې نه به د الله رسول شنې پټای نه به منډه راواغسته تر بل ځای پورې دا اوس چې کوم هلته کې لکیره او دا پټای شنې راډونه لګېدلي تر دې ځای پورې دا د صفا مروه په منځ کې یو میدان دې کې به د الله رسول منډه اغسته. نو په دغه ځای کې منډه بیا به چې کله مروه ته رالی نو هلته به هم ودرېدو. د الله رسول ووایي ابدا بما بدا الله به او دا آیت به وي ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. دا آیت به وي او بیا به د الله لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. بیت الله ته به مخ کړو دا دعاګانې به وي. بیا به د مروه نه دغسې به واپس صفا ته رالی. نو حاجي دپاره دا لازم دی چې د صفا مروه سعی کې وچه کړې به وي. صفا مروه سعی کې دا خبره یاد ساتئ که یو حاجي ته موقعي چې هغه د دې دوو شنو لکیرو د یو لکیر نه تر بل لکیر په منځ کې موقع یو رش کم یو منډه وله دا یو مسنون عمل دی. او که رش ډیرې او موقع نه دغسې لړی دا جایز دي. ستا عمرې باندې په سعی باندې هېڅ فرق نه راځي. بله یوه خبره هغه ده چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام نه دا ثابت دا نقل دي چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام د صفا مروه په سعی کې اودس شرط نه دی. که یو سړی اودس مات شوي او هغه د صفا مروه سعی کوله دې کې هېڅ قباحت نشته. که اودس وي خو دا یو افضل او ډېره غوره خبره ده. که یو سړي اودس نه مات شوي نو ستا په سعی باندې هېڅ فرق نه ځي. د صفا مروه سعی هغه دغسې هم کیدی شي خو د طواف د بیت الله طواف دپاره اودس شادام طهارت دا شرط دی. چې کله د صفا مروه د سعی نه یو حاجي فارغ شي و چکرې وی وم چکر به په مروه باندې ختم شي بیا به د هلته نه روان شي بار به راوځي. نن سبا ورته ویل کېږي ابوجهل ټټای بار به د الله رسول د مسجد حرام نه به بار رالی هلته به التحلیق یا التقصیر خپل د سر دا ویښته دا به د الله رسول علیه الصلاة والسلام هغه به یخرل سر به یې ګنجا کو کټا به یې کو. حدیث کې راځي د الله رسول علیه الصلاة والسلام نه نقل دي
ابو هريره فرمایي د الله رسول یو ځل ناستو دعا یې کړه اللهم اغفر للمحلقین یا الله سر کټا کوونکي دا ویښته خرونکي دا سر ګنجا کوونکو خلکو ته یا الله ته بخښنه وکړي چې د حج او د عمرې په موقع کله هغوی دا خپل سر دا ویښته خرئ او ګنجا کوي اللهم اغفر للمحلقین اللهم اغفر للمحلقین اللهم اغفر للمحلقین یا الله ته بخښنه وکړي سر کټا ګنجا کوونکي او ویښته خرونکو ته نو صحابه وی وللمقصرین یا رسول الله د الله رسوله ویښته کټکولو والته کمولو والته هم بخښنه دې سوال وکړه په څلورم د الله رسول وی وللمقصرین یا الله کم خلک چې د حج او د عمرې په موقع باندې دا خپل ویښته دا کټکۍ واړکۍ کوترکۍ یا الله هغوی ته هم بخښنه وکړي دا د صحیح بخاري او د مسلم روایت دی ځکه الله رب یو خبره یاد ساتئ د عمرې او د حج په موقع باندې د سر ویښته دا خرول دا افضل عمل دی ځکه الله رب العالمین هم په دې باندې ابتدا کړله الله فرمایي محلقین رؤوسکم ومقصرین تاسو په داسې حالت کې بیت الله ته دننه کیږئ چې تاسو خپل سرونه دا ویښته به خرایي او بعضې به هغه کټ کوئ نو محلقین الله په مقصرینو باندې مقدم کړي دغسې د الله رسول محلقین سر ویښته ګنجا کوونکو خلکو ته 3 ځله دعا کړې ده او یو ځل چې کم خلک د سر دا ویښته هغه کمی او کوترکۍ او واړکۍ هغې ته یو ځل دعا کړې ده خو یو خبره یاد ساتئ که یو سړی تحلیق کوي د ویښته د سر دا ویښته خرئ دا افضل دی ډېره غوره خبره ده خو کم سړی هغه د ویښته خرئ نه ټول ویښته نه ګنجا کوي سر نه ګنجا کوي او کټ کوي نو بیا به ټول یو شان کټا کوي دا نه چې د سر د ویښتو نه دې ځای نه لږ ویښته والي او دې ځای نه لږ والي او دې ځای نه ټول نارینه به ټول د سر ټول ویښته هغه یا خرئ یا به ټول یو شان هغه ټول واړکۍ کوترکۍ به دا نه چې بعض ځای نه والي او بعض ځای نه ټول به خرئ کومه چې زنانه ده د زنانه دپاره دا مسله ده چې زنانه به خپل د سر دا ویښته ټول راجمع کړي مخې ته به یې راولي او د ګوتې د بند په اندازه باندې د ټول ویښته نه داسې ویښته کټ کړي د سر د ټول ویښته به راجمع کړي داسې موټي کې به ونیسي او د ګوتې د بند یو بند په اندازه باندې د هغې ټولو نه به یو شان دا ویښته کټ کړي حدیث کې راځي د الله رسول بقدر انملا چې زنانه به د ګوتې د یو بند په اندازه باندې د سر د ټول ویښتو نه هغه ویښته کټ کړي چې کله یو حاجي د بیت الله طواف وکړو اووه چکرې د بیت الله ولي دا د مقام ابراهیم سره 2 رکعته لمونځ وکړو بیا د صفا مروه اووه چکرې سعی وکړه او خپل سر یا ویښته کټا کړل ګنجا کړل یا یې ویښړل او ځان خپل له سر د ویښتو نه د ګوتې د یو ګوتې بند په اندازه باندې کټ کړل د ده عمره هغه مکمل شله د عمره هغه مکمل شله چې کله دا کله یو سړی صرف عمره کول غواړي یا حج تمتع کول غواړي نو حج تمتع دې ته ویل کېږي چې حاجي د میقات نه صرف دا نیت وکړي دا احرام ځان په دې سبب چې اللهم لبیک عمره چې الله تعالی صرف په عمره باندې حاضر شوم نو د عمرې هغه نیت کړی دی او چې کله سر وخوري هغه عمرې نه به هغه آزاد شي بیا هغه آزاد دی هغه چې څه کوي که ښځې سره لامبلی شي خوشبو لګولی شي جماع کولی شي دغه رنګې نور هغه خپل ټول ارسه کولی شي هغه بیا حلال دی هغه د احرام هغه پابندۍ ختم شي خو حج قران او حج مفرد کم سړي چې د حج قران نیت کړي چې ځان سره قرباني د کور نه بوتلي یا د حج مفرد صرف د حج اراده کړي نو هغه د پاره د حج مفرد کې خو عمره شته نه صرف حج دی حج قران کې چې کله عمره وکړي نو هغه به د سر ویښته هغه نه خري چې کله په 10 ذوالحجه باندې یوم النحر باندې هغه د رمینا او د نحر نه او د حلق نه فارغ شي نو بیا به هغه د سر ویښته خري او حج تمتع یا عام صرف عمره کوونکې هغه چې کله د صفا مروه د سعی نه فارغ شي خپل سر ویښته هغه به وخوري یا به یې کټ کړي زنانه به خپل سر د ویښتو نه د یو بند په اندازه باندې ټول ویښته هغه کټ کړي چې کله یو حاجي دا ویښته سر یې کټا کړو د عمره مکمل شوه د احرام ټولې پابندونه دی آزاد شو د لپاره نور هر څه جایز دي خپل بیبي سره جماع کول جایز دي خوشبو لګول جایز دي دارنګه د جسم د ویښتو نه ویښته کټ کولی شي نوکونه کټ کولی شي هر څه کولی شي عام لباس شوي د احرام هغه لباس هغه وغورځوي بیا کله که د یو حاجي ډایرکټ اراده چې خپل وطن ته واپس ځي یا څه وخت بعد مکه کې سره تیری او بیا تیریږي نو اخیری عمل چې کله دی د مکې نه راوځي طواف وداع دا د یو معتمر دپاره دا لازم دی چې هغه کله عمره پوره کړي او اخیری کار چې هغه د مکې نه وځي نو چې هغه د بیت الله طواف وکړي طواف وداع چې ورته ویل کېږي هغه وکړي د یو حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس فرمایي بخاري مسلم کې حدیث دی چې د الله رسول خلقو ته حکم کړی امر النبي صلی الله علیه وسلم الناس ان یکون آخر عهدهم بالبیت چې د خلقو دپاره د الله رسول دا حکم کړی
چې کله هغوی د مکې نه وځي واپس خپل وطن ته ځي نو چې ټول نه اخرنی کار د هغوی بیت الله سره طواف، چې ټول نه اخرنی کم کار یې په مکه کې وکړي، اخرنی ملاقات کم ځای کې وکړي، زیارت ته یو شیز وکړي هغه د بیت الله وکړي او د الله د کور طواف وکړي، چې ان یکون آخر عهدهم بالبیت الا انه ضعف عن الا انه حایزه ښځه هغه دینه مستثنا ده. که یو زنانه د حیض بیماری راغلی ده یا خاص ورځې راغلي مخصوصه ایام راغلي نو د هغې دپاره طواف الوداع شرط نه دی، طواف زیارت د هغې په حق کې هغه بس کافي دی، هغې دپاره طواف وداع شرط نه دی. عام چې کوم حاجي دی معتمر نارینه دي یا عامې زنانې دي پاکې دي نو د هغې دپاره مسنون مستحب عمل دا دی چې ټول اخرنی کار هغې د بیت الله طواف وکړي او بیا خپل کورونو ته راځي. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين صلى الله على النبي.